الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. تاسو را مخکې شئ نو هلکان کشران به ستاسو شاته به کېږي، را مخکې شئ دې شئ. دا مخکې د اشقیاو بیان الله تعالی وکړو، داغي حالت ذکر کو او بیا ورپسې دا د قرآن یو طریقه ده چې ترغیب ذکر کی نو ورپسې ترهیب ذکر کوي، ترهیب ذکر کی نو بیا ورپسې ترغیب ذکر کوي. او دا دې دپاره چې تاسو مونږ دې طرف ته متوجه کوي چې دا کم اړخ هم خوښ دی، کم کارونه هم خوښ دي، چا سره وانېدل غواړئ، چا سره به قیامت کې یئ، دا قرآن مونږ ته داسې په دبي الفاظو باندې دا خبره کوي. نو الله فرمایي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، زما د قسمی بما په هغه تمامو اشیاو باندې تبصرون چې تاسو ته په نظر باندې راځي، او وما لا تبصرون په هغې مې دې قسمی په هغه تمامو اشیاو چې تاسو ته په نظر باندې نه راځي. او دا قسم الله تعالی په دې باندې خوري چې انه لقول رسول کریم، یقینا دا قرآن وینا د رسول عزتمند ده. وما هو بقول شاعر، دا قرآن د شاعر وینا نه ده. قلیلا ما تؤمنون، ډېر کم ایمان او یقین راوړئ تاسو. ولا بقول کاهن، او نه دا قرآن کریم دا د کاهن وینا ده. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم پن او نصیحت قبلوئ تاسو. تنزیل من رب العالمین، دا قرآن را کوزیدل دی د جانب د الله رب العزت نه، دا د الله رب العزت تنزیل دی، دا د محمد مصطفی تصنیف اوم نه دی، دا قول د شاعر او دا قول د کاهن اوم نه دی، بلکې دا تنزیل من رب العالمین دی. دا لام پلا اقسمو کی زائد برای تاکید دی، دا لای نافیه نه دی. عرض کلام د نفی لپاره نه، لام په بېشمار معناګانو باندې راځي. دا لام زائد برای تاکید دی، او تاکید د څه کوي؟ د قسم کوي. او قسم څو خوري؟ الله رب العزت خوري. او په چا باندې قسم خوري؟ په تمامو مخلوقاتو باندې. لی په نظر راځي او که په نظر نه راځي، په هغه ټولو قسم خوري الله پاک. او الله پاک هلکه ته چېرته ګورې سره ټوپۍ والا، ته بل ته مه ګوره، تا ته وایم تا چېرته کتل؟ تا خو هغه ځای کو، ته قرآن ستا مخې ته پروت دی، دا د الله رب العزت کتاب دی، د قرآن خبرې شروع دي. فلا اقسم بما تبصرون، دا زه نوې نه زوتوم دلته چې لاندې ورته ګورم، زه به یو څه یادوم او تاسو ته به ویم. دا ما ته یادې شوي، دا ما ته یادې دي، په دې پوهېږئ د تاسو صحیح کومه. فلا اقسم بما تبصرون، زما د قسمی په هغې باندې چې تاسو وینئ او په هغې باندې چې تاسو نه وینئ، په دې ټولو مې د قسمی، یعنی په تمام مخلوق مې د قسمی. او الله چې قسم په مخلوق خوري، دې معنا دای دا ټول مخلوق په دې ګواه دی
په کومه خبره باندې چې انه لقول رسول کریم دا قرآن وینا د رسول عزتمند ده. دا ما تفسرون نه مراد هغه مشاهدات چې په نظر باندې راځي او د ما لا تفسرون نه هغه مخفیات او مغیبات چې هغه په نظر باندې نه راځي. د دې معنا دام ده هغه چې په نظر باندې راځي یعنی مخلوق او هغه چې په نظر نه راځي یعنی خالق. هغه چې په نظر باندې راځي یعنی دنیا او هغه چې په نظر باندې نه راځي آخرت. هغه چې په نظر باندې راځي انسان، هغه چې په نظر باندې نه راځي پیریان. دا ټول پکې وایه، دا ټولې ترجمې دي. او د هغې وجه دا ده چې کله به مشرکانو قرآن ته پیغمبر ته شاعر وی، قرآن ته به شعر وی، او کله به پیغمبر خدا ته کاهن وایو او قرآن ته به کهانت وی. نو حضرت عمر وی یو ځلې راووتم او نبی علیه الصلاة والسلام په تکل کې دی ګورم او علما اسلام نه دی راوړی. دا انتهایی دشمنو د پیغمبر خدا د اسلام د راوړو نه مخکې. نو زه رالم زمانه نبی علیه السلام حرم ته مخکې راغلی و، بس په مانځه باندې ولاړ دی او زه رالم شاته ودرېدم. نو د قرآن دی اسلوب او د قرآن دی تراکیب و تالیفات چې دا دی لګیا دی وای، نو زه وی حیران کړم چې دا لا څنګه کلام دی. نو بیا دا ذهن پکې راغی چې انه لا قول رسول کریم، دا قرآن د هغې پیغمبر عزتمن وینا ده. ما ویلی چې دا به شاعری چې دا دونه ښایسته تلاوت کوي او مزیدار لګیا دی. نو ورپسې دا ویل وما هو بقول شاعر، دا قرآن د شاعر وینا نه ده. قلیلا ما تؤمنون، ډېر کم ایمان تاسو راوړئ. وی مال چې دا قریش ورته کاهن وای، دا به کهانتي. ولا بقول کاهن، دا قرآن وینا د کاهن هم نه ده. قلیلا ما تذکرون، ډېر پن نصیحت تاسو قبلوئ. بس وی دا قرآن او د اسلام دا مینه زما په زړه کې کېناسته او سمه پکې کېناسته. د قلیلا ما تؤمنون د هغې وجه دا ده چې د شاعر اقوال چی، نو د شاعر شاعري چې ده دا په موهوماتو باندې بنا ده، دا په خیالاتو باندې بنا ده. په شعر کې چې وایي څونه دروغ وایي نو خوند کوي. وایي چې شعر کلام مرکب من المتخیلات. د منطق کې به موږ طالبانو ته دا پخوا ویل چې دا یو کلام دی مرکب شوی د متخیلاتو نه. اگر هغه اوهام او خیالات یا را جنګی کله صحیح او کله غلطي، او د شاعر وینا مقفای او د شاعر په کلام کې ارسی او قرآن عظیم الشان په هغه زرین اصول او قواعدو باندې بحث کوي، په هغې باندې دلایل هر قسم قایموي. د دې او د شعر څه نسبت دی؟ شعر لپاره ځان له اوزان دي، ځان له د هغې لپاره بحور دي، اتلس بحره دي. د هغې په قرآن کې پتم نه لګي چېرته قرآن او چېرته شاعري. قلیلا ما تؤمنون، تاسو ډېر کم ایمان راوړئ. عرب چې دا قلیلا ما کم ځای استعمال کی نو دا په معنا د نفع کې مې استعمالی، یعنی تاسو لږ ایمان هم نه راوړئ. قلیلا ډېر کم ایمان راوړئ، دومره ایمان چې په ایمان حساب نه دی، لکه معنا یې دا ایمان نه راوړئ. ولا بقول کاهن، نه دا وینا نه دا قرآن وینا ده کاهن ده. کاهن هغه چاته وایي چې هغه دعوه د مغیباتو کوي، وایي ما ته پټې خبرې معلومې دي او خلک ول راځي او دا وکیل سره ډک ډک کوي او غټې غټې خبرې کوي.
او تا چېرته ورشئ که نه دا جعلي او مصنوعي غوندې پیران چې دي دا به دا وختي سي پیړ پیړ کوي تا ته به غټې غټې خبرې کوي بخیر راغلي او داسې به ورته شروع شي ته چې رالې نو ما وپېژندلې چې تا په دې مشکل کې پروت یې نو کاهن دې ته وایي چې د مغیباتو دعوه کوي شیطانان ورته راځي آسماني خبره ورته حدیث کې راځي یو خبره نیمګړې غوندې شیطانان راورسوي په ډېر لوی تکلیف باندې او ډېر لوی کسان پې خپل مړه کي خو یو نیمګړې آسماني خبره د کاهن ته راورسوي کاهن سار له خلکو ته خبره وکړي او د هغه یوې آسماني خبرې په وجه باندې سل دروغ په خلکو مني سل دروغ په خلکو باندې مني او یو بل ته وایي ولې بل ورځ خبره کړې رښتیا شوې نه وه نو دا کاهن دی دی وجه نه حدیث کې راځي من اتا کاهنا او عرافا څوک چې کاهن ته راغی چې د مستقبل نه خبرونه ورکوي او عرافن یا عراف هغې ته وایي یا دعوه د مغیباتو کوي خو د ماضي ته عراف وایي نو یقینا د کفر کو پاغه قرآن باندې چې پیغمبر د الله له طرفه راوړی دی نو کاهن دې ته وایي قلیلا ما تذکرون ډېر کم پن او نصیحت تاسو قبلوئ تنزیل من رب العالمین دا مشرکان چې سوی ټول دروغ وایي قرآن تنزیل دی د الله رب العالمین د طرفه او بیا الله فرمایي ولو تقول علینا بعض الاقاویل که ساز کی دا پیغمبر دا تقول کی ضمیر محمد مصطفیٰ ته راجع دی ولو تقول علینا که دا محمد صلی الله علیه وسلم ساز کی په منګه باندې بعض الاقاویل بعضې خبرې معمولی خبره ساز کی وړه غوندې خبره دا قابل څه تعبیر ته ډېره کړی دی چې داسې قولګۍ غوندي وړوکې غوندې خبره په منګه سازه کی الله وایي چې ما نه ویلي او دی وایي چې دا ما ته الله ویلې ده نو اخذناه منه بالیمین من به ونیسو ده لره په خپل قوت او قدرت سره یمین کنایه ده د قدرت او د طاقت نه په خپل طاقت او قدرت به ونیسو او بله معنا یې دا د عربو د محاورې مطابق چې کله جلاد ته یو مجرم ودرولی شي او هغه د هغه نه هغه تور په توره باندې سر وهي نو جلاد په خپل ګس لاس باندې د دې مجرم دا ښی لاس ونیسي پر خپل ګس لاس باندې د ښی لاس ونیسي او پر ښي لاس کې ورسره توری نو دا داسې ونیسي په دې ښي لاس دا ښی لاس یې ترې نیولی د هغه نه په خپل ګس باندې جلاد او دا دې لپاره چې دی خوځي را خوځي نه او دا توره ولې سټ ته راواچوي داسې نو معنا دا ده چې دی به موږ د ښي لاس نه ونیسو لکه څنګه چې جلاد هغه سړی کوم سړی چې وژني او د ښي لاس ونیسي دقسې به موږ د ښي لاس نه ونیسو او دا رګ هغه نهر حیات چې ورته به له کټ کو ثم لقطعنا منه الوتین بیا به کټ کو موږ منه ردی پیغمبر نه الوتین هغه شارګ لره امام قرطبي وایي الوتینو عرق دا یو رګ دی رګ داسې رګ دی چې د اړه په دې پورې تړلی دی د اړه په دې پورې نښتی دی چې کله دا رګ کټ شي بس انسان مړ شي او دا دونه سخته خبره چې بیا قرآن وایي په ما منکم من احد عنه حاجزین بس نشته په تاسو کې یو تن حاجزینا چې هغه معنی ساز شي پرده ساز شي بیننا و بین هذا الرسول زما او د دې پیغمبر مینځ کې بیا تاسو کې داسې څوک نشته چې راوړاندې شي او زما نه اخلاص کي او راوړاندې شي او زما عقوبت او عذاب د ده نه لرې کي تاسو کې بیا داسې هېڅ څوک نشته دا دونه سخته خبره قرآن ولې وکړه دا دې لپاره چې کفارو به دروغ ویل چې دی محمد ځانه خبرې کوي دا قرآن در ځان اساس کړی دی دا یې د انسانانو نورو نه اورېدلی دی او دا موږ ته وایي دا د الله خبرې دي
نو الله وی چې فرض کا چې دا پیغمبر آخر زمان په ما راسې وړه خبره سازه کی کنه نو ختم دی کم. او د دې ټول زور لګولو معنا دا ده چې حفاظت الوحی، چې وحی الهی د زیادت او د کمی نه به بالکل همیشه محفوظي. د پیغمبر اسلام غوندې انسان به پرې نه دی الله، نو بل کم کجاله چې الله په خبرو کې بردو بدل او زیاتې کمې کوي او الله به پریدي. وانه دا قرآن لتذکرة للمتقین، دا پن او نصیحت ته د پاره د متقیانو. قرآن د تمامی دنیا د پاره نصیحت ته، خو متقیان ځکه خاص کړ چې پیدا ته دا علی. دا دنیا خو د قطعو بطعو نه ډکه په روډ د سیم چلیږي او سیم چلیږي اوړېدې ته نشي دومره ډېر دي، لیکن قرآن ناګي څه پیدا واګستا. عمر بر قرآن نه خبر نشي، قرآن د الله کتاب دی کسی دی دنه او خو پیغمبر یو غټ مسلمان دی زما واستانه غزان غټ جنتی ګڼي. جنت د سره ګپ ځای دی چې بسر سو بور روان. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، الله وایي یقینا خامخا من پوهیږي چې ان منکم مکذبین، په تاسو کې دروغجن شته چې هغه زما کتاب قرآن ته دروغ وایي. دا زه پیژنم. او وانه لحسرة علی الکافرین، دا قرآن دا افسوس او ارمان دی په کافرانو باندې. حسرت یوم الحسرت د قیامت نومم دی، دا تاوان دی په کفارو باندې، یعنی دا سبب د تاوان دی. دغه یو قرآن دی او چې مؤمنانو خپل کړی دی نو د هغې دپاره تذکره ده، او همدغه قرآن دی چې کافرانو رد کړی د هغې دپاره خساره ده. قرآن کې الرجیم شته، دا بیا الټه اثر کوي، ځکه حدیث کې راځي من قاده، چا چې قرآن خپل قائد کو پیغمبر وایي، چا قرآن خپل رهنما کو، چا قرآن خپل امام کو ورپسې روان شو نو قاده الی الجنه، جنت ته راکاږي. او ومن چا چې قرآن شاته واچو، دته ځان مخکې کو، ځان یې په خنوټې کو چې قرآن څه ته وایي، خبرې خو زه کوم ځوان یم، نو بیا قرآن ساقه الی جهنم، بیا جهنم ته دیکې ورکوي، د شان یې وردیکه کوي جهنم ته چې ورځه پې. وانه لحق الیقین، او دا قرآن حق یقینی دی. معنا دا ده چې قرآن دا داسې رښتینی کتاب دی د الله چې دې کې شکوک او شبهات ختم شوي دي. تاسو یقین پیژنئ که نه؟ دا تبلیغي حضرات وایي په مانځه پسې به په باقي مانځه پسې به د ایمان او د یقین خبره کېږي. نو دا یقین څه ته وایي؟ نو یقین ترجمه درته مانه زده کوي. یقین هغه علم ته وایي چې د هغې نه تمام شکوک او شبهات ختم شي، دې ته یقین وایي. د دې وجې نه د الله علم ته یقین نه وایي، ځکه د الله په علم کې شکونه او شبهې نه و چې ته موږ لرې کړو، نو یقین دی. زما او ستا د انسانانو دا علم چې دی دا یقین ته کله رسي کله چې دې نه شکوک او شبهات لرې شي. دغه لکه اپوز رسي ورسې دوده دی. فسبح باسم ربک العظیم، خلاصه دا ده فسبح، پاکی بیانوا د نوم د خپل پروردگار چې لوی دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کی او دې سره سره دې الله موږ له پرې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر رب پاکستان کې راولي. څوک ولکار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمتۍ تباهی کې. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټول په ایمان باندې کې. یا الله زموږ څونه مشران کشران زنانه نارینه وفات دي ټولو بخې، څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خدای په دنیا کې کفارو او منافقانو رهزنانو د اسلام او د مسلمانانو خلاف چې کومې جتې او کوششونه شروع کړي، الله تعالی
ته دوی په خپل کور کې وجنګوې، په خپل کور کې تس نس کې الله رب العزت د دوی بنیاد وباسي. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأهلك أموالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه.